أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. سورة آل عمران درېمه حصہ وا څلور شپېته آیات نه شروع وا. په دې کې عمومي خبره د رسالت وا، پرون څه تذکره شوې وه، 15 بد خصلتونه د اهل کتابو دي. په دې حصه کې د اهل کتاب چې دا یهود او نصارا دي، خپل مولیان او خپل پیرانې خدایان ګرځولي په تحلیل او تحریم کې. دویمه دعوه چې جګړې کوي په باطل کې، نو وتوی یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم، باطل جګړې ولي کوي؟ د خلکو په ذهنونو کې څه بعضې خبرې راتلې، نو د هغې څه دفع کوله. ابراهیم علیه السلام یهودی نو، نصرانی نو، مشرک نو، هغه کلک مسلمانو. نو د مخکې آیتونو کې دا خبره وکړه چې د دې کار دی جګړه کول. پوهیږي جو هم جګړه کوي، نه پوهیږي جو بیا جګړه کوي. الګ په هر څه کې جګړه، دا د دې خلکو باطل پرستو کاری. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لتتبعن من کان قبلکم لتتبعن سنن من کان قبلکم، تاسو به مخکې کوم خلک چې تیر شي دي هغې پسې به ځئ قدم په قدم، ذراعا بذراع وشبرا بشبر، لویش په لویش او گز په گز، قدم په قدم هغې پسې به ځئ، د هغې تابعداري وکوئ. نن هم هغه خبره ده، که یوه خبره حقه ده جو په هغې کې هم جګړه کوي، باطله ده جو په هغې کې هم جګړه کوي. دقه مولیان هغه پخوانیو اهل کتاب جو هغه هم دا جګړې کولې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رستو یو دور براشي چې داسې جګړې به بیا شروع کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لتتبعن من کان قبلکم یا لتتبعن سنن من کان قبلکم، تاسو به د مخکینو خلکو د طریقو د هغې په نقش قدم باندې به ځئ، د هغې تابعداري به کوئ. او یې فرمایل لویش په لویش او ګز په ګز دغسې به روان یې. نو د دې د باطلو د جګړو د هغې تذکره وکړه او بیا یې دا خبره هم وکړه چې ابراهیم علیه السلام ته چې څوک نسبت کوي نو دا چاله جایز دي، چاله مناسب دي چې هغه دی دا ووایي چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې. نو هغه کسانو چې د هغه تابعداري د هغه په دور کې کړوه او د پیغمبر له دا مناسب دي او د مسلمانانو مؤمنانو له دا مناسب دي چې داسې دعوه دي وکړي، دا نسبت دي وکړي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو، دی ویلی شي دی په حق باندې دي. د دین علاوه چې څوک وی د پیغمبر نه، د مؤمنانو نه او د هغې خلکو چې د ابراهیم علیه السلام تابعداري په هغه وخت کې کړوه، د دین علاوه که څوک کوي نو دروغ به وایي.
یهودیان هم داغه تابع نه دي، نصرانیان هم نه دي، او نور چې څومره کافر دي نو هغه ټول کافر، نور کافر دي. نو یهودیان که هغه هندوان دي نو هغه مشرکان دي، هغه هم مجوس دي، هغه هم څومره چې دي. اوس دې ځای نه د دې بل بد خصلت ذکر کوي. سوی دی مسلمانان گمراه کوي چې په څه طریقې باندې دی لا د اهل کتاب دی، خو بس چل کوي نو چې په څه طریقې باندې د مسلمان گمراه شي. ورپسې د دې انکار په خپل باندې د الله د آیاتونو د هغې تذکره کوي، ورپسې تلبیس حق د هغې خبره کوي، ورپسې تلبیس د دین په کمزورو باندې چې کوم کمزوري خلق دي او ناپوه خلق دي، غریبانان دي، ناپوه دي، څه علم ورسره دومره نشتی، نن لږ وخت شوی دی مسلمانان شوي دي، دی به اوس واپس کوي څنګه، د هغې دپاره چل او حیلې د هغې تذکره کوي. ورپسې آیاتونو کې بیا وصیت کوي دی په دین منسوخه باندې، د هغې تذکره کوي. ورپسې به نور راځي خیانتونه د دي، همیشه دی په خیانت کې اخته دي. ود طائفة من اهل الكتاب، غواړي یوه ډله د اهل کتابونه لو یضلونکم چې تاسو دې ګمراه کی، چې په څه طریقې باندې کیږي خو چې تاسو دې ګمراه شئ. هر څه شي دی په خپله باندې دته دا پته چې زه پې کافر کېږم، وایي زه دې کافر شم خو چې دا بل را سره کافر شي، وایي زه جهنم ته ځم لاړ دې شم خو چې دا بل را سره لاړ شي. وایي په دې دور کې څه خلک دي نو هغه خلک جړی واویلا جوړه کړي په دې بعضو ورځو کې، ویرګر ورته وایي، ویر والا هر وخت په غم اخته، ولې بدې کړلي حسین رضی الله تعالی عنہ سره بدې کړي نو د هغه بد اوس لګیا دي په ځان اخته دي، ځان وهي، ځان ټکوي، چغې وباسي. دغه خلک یو تن لګیاو پښتنو ته، وی چې دومره ورځې پې اوبه بندې کړې، اگر چې دا بعضې قصې ټولې دروغ وي، حسنینو باندې دومره ورځې په کربلا کې اوبه بندې کړې وي. مسلمانان د پښتانه وایي چې اوبه بندې کړي نو چاړو غږ نه کوو. ورپسې خبره وکړه چې ډوډۍ یې پې بنده کړه او داسې ظلمونه یې وکړو، خلک یې ووجل. هغه پښتنو په د سره اړو خلک خبره کوي ټس نه بس کېږي نه. کله چې هغه ذاکر وکتل چې دا پښتانه خو دا خو د سره اړو جړا نه کوي او سانګولا نه کوي، چغې نه وباسي، کوکارې نه کوي، نو وی دومره ظلم یې وکړو تر دې پورې چې نسوار یې پې بند کړو. پښتنو چغې کړې چې دومره ظلم شی دی چې پښتنو باندې چې په حسنینو باندې نسوار یې پې بند کړلي. دغه دي نو هغه خلک دي. قرآن کریم کې رسول الله بشي ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود، دا یهودیان چې دا ډېر زیات په دشمنۍ کې د مسلمانانو سره سخت دي، کلک دي، سخت دشمن دی دا کسب کوي. نو دلته الله رب العزت هم د هغې تذکره کوي ود طائفة من اهل الکتاب لو یضلونکم، چې په څه طریقې باندې تاسو دې ګمراه کړي، وما یضلون الا انفسهم، او نشي ګمراه کولی دي مگر خپل ځانونه له، وما یشعرون، او دې شعور نه لري. شعور پکې نشته دی چې څه کوي نو څه دپاره کوي، خپل نقصان خپلې په خپله وایي.
یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله. دویم بد خصلت د دې دلته په دې ځکه د مخکې نه بیا بل جوړېږي. مخکې دوه ویلو نو دلته کې دریم او څلورم دا برازي. یا اهل الکتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل. یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله. اهل کتاب نو ولې انکار کوئ تاسو د الله د آیاتونو نه وانتم تشهدون تاسو گواهان یې یا تاسو علماء تاسو پوهه نو ولې انکار کوئ. د الله آیاتونه راغلي د الله نخي راغلي څومره نخي دي د الله رب العزت د رب نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت د الله رب العزت د وحدانیت څومره نخي دي. دا څومره سيزونه چې ښکاري ولا څومره سيزونه ما من شيء الا وفيه آیه انه واحد. په دې هر یو شي کې دا نښه ده دا دلالت کوي په دې باندې چې الله یک یو دی. څه شي ته ګورې کم یو شی چې ګورې چا پکې دا وې ما الله رب العزت وحدانیت مې په دې باندې وپېژن. یو د توت پاڼه ده هغه د توت پاڼه کو بیزه خوري جو پي زیاتیږي دغه د توت پاڼه کو راموسه خوري هغه کې ناپه زیاتیږي دغه د توت پاڼه کو چنجه خوري نورې خم زیاتیږي. شی یو ده یو خوري نه یو شی دی جوړیږي بل خوري هغه بل شی جوړیږي بل خوري هغه نه بل شی جوړیږي. نو یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله دا ټول د الله نخې دي. د انور ته ګوره سپوږمۍ ته ګوره دا غټ غټې نخې دي او د خپل ځان کې وګوره خپل ځان پته ته نه لګي نو بیا داسې وکړه د خپل ځان یو ایکس رے وکړه هو رنگین ایکس رے وکړه پته ولګي پدې کې دا کم رګونه روان دي د دماغ رګونه دي دا نور رګونه دي ملا کې چې کم دا حرام مغز وته وي سپاینل کارډ وته وي دغه نه چې کم نری نری د ویختو په شانتي رګونه تللیخه او دا ویخته چې ګورې دا ویختم سوري دي ما ته خو نه ښکاري دا تپوس کو دا تحقیق وکړه چې تا وی ګوره دا سوري دي د دې وجه نه بعضې د کټ کولو خبره چې راځي دې دپاره راځي دا ځینې کټ کا ولې په دې کې جراثیم د دننه نه راوځي بعضې کې وایي اوږدې کا ولې دلته کې د اوږدولو کې فایده ده د انسان چې کمې کې فایده ده نو هغې دپاره وایي دغه ځینې کټ کا کم ځای کې چې فایده ده پرې ښودو کې وایي دغه ځای کې پرېږده. شریعت هغې حکم کړی الله حکم کړی رسول حکم کړی نو ویښتو باندې کې دا په سټیسکوپ باندې وګورئ نو پته به ولګي دا سوري دي و دا دومره نری شی دی په هغې کې سوری دی په هغې کې دغه جراثیم وځي ښه بدن نه خارجېږي او نو ولې تاسو انکار کوئ د الله د آیاتونو د الله د نښو نه وانتم تشهدون تاسو گواهان یئ تاسو پوهه مخکې کتابونو کې راغلی چې دا پیغمبر برازي دا په حق ای نو تاسو ولې انکار کوئ. یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل اهل کتاب ولې تاسو ګډوډ کوئ حق د باطل سره وتکتمون الحق او تاسو پټوئ حق لره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا غټ ګناه دی دا جرم دی ولې حق پټئ. کم ځکه چې د حق د بیانولو ځای نو هلته حق بیانول پکاري بعضې وچ پوچه حق وایي حق بیانو ما نو چې وچ پوچه حق بیانې نو کله کله ضرورت یې نشته نه هغه ځای کې کله کله بیا سړی بیا ګزارونه خوري ځای پیژنه نه هغه ځای کې حق هلته کې بیانوه بیزا چې حق بیانې نو کله کله په مخ باندې گزار خوري ګورې
نو حق پټول نه دی پکار، کم ځای چې د حق د بیانولو ضرورت ته وته نه بیانې هلته کې سړی وجل کېږي او تا ته پته ده چې دی په ناحق باندې وجل کېږي او تا بیا خوله پټه کړله نو ته پکې د قتل کې شریک ته ولې دغه ځای کې د حق د ښکاره کولو ضرورت و تا پټ کو دغه ځای کې مجرم یې وتکتمون الحق اکل گلا بعض خلق لګیای زموږه د بعضی فقہی کتابونو په بعضی مسلو باندې لګیای اعتراض کوي یو مسله زموږه کتابونو کې چې راغله ناغي کې وایي چې یو سړی نکاح یو کو یو په امریکا کې دی یو پاکستان کې دی او کال بعد دی د یو بل سره میلاو شوي نه دي ظاهري خلکو په لحاظ سره نکاح شوی دی یو بل سره میلاو شوي نه دی بچی پیدا شو دا نو شریعت دا وایي تاسو دته حرامي بنوای دی وایي دا ګوره فقه کې غلطه مسله لیکل حرامي مو ته بولې نه وای شریعت داوی ستا حق نشته چې ته حرامي وې پلار خبره د مور خبره ده هغه ته سو یاد وته وای ستا کار نشتی کته د حرامي وې په دې باندې ستا وای دا کیس داخل ولې شي نو ته اتیا کوړې به وای کو گواهان دې پیش نکړو سلور گواهان و پیش کې دې حرامي دې ولې حرامي دې په دې باندې سلور گواهان و پیش کې ک پیش دې نکړو اتیا کوړې وتا وای ولې ځان وای زه حق ویم کنه وای دی ملاوشی نه دا حرامي دی وای دا حق نه دا نه حق ته وای دا ستا حق نه دی دا ته چې وینو دغه معاشره خرابې دا د خزي خاون کار دی اوس هغه که یو بل ته سوي نو وای با کاغه سړی منیش دا زما زوی دی اته پته یې کنه کې دې شتلې او اوس نه دور کې خو مسله نشتی یو ورځ سړی روان شي بل ورځ واپس راشي یو ورځ لاړ شي بل ورځ راشي اوس وارسه د ځمکې تناوونه لنډ شي دي نو یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل نه اهل کتاب ولې پټوي ولې ګډوډ کوي تاسو حق د باطل سره حق به د باطل سره ګډوډ کینا خلکو باندې به شبهات نه راولي ما به دا دین منل وي خو په دې دین کې دا خبره ده ما به دا پیغمبر منل وي خو په دې کې دا خبره ده نو سوی باطل د ځانه باطل راو باسي وټ پوچا خبرې وکي مخکې چې کوم اعتراضونه تیر شیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې بازي اعتراضونه ما خل د ویلو اعتراض نه دی خو اعتراض جوړ کړل کنه دې پیغمبر باندې د دې باره کې اعتراض نه راځي ته سلیمان علیہ السلام ته خو او کبد وته و دانګه راینام وایو کوم وای دا د دې اعتراض نه دی لیکن دی اعتراض کو باندې جوړوالا هغه ما ته باندې توکړه نو خپل جوړوي نه باندې د نه منلو د پاره باندې دي و چړې راغې مال غوای راکا یو کوم په هغه برګ دیوي هغه نه برګ سره ما سکار دی ما برګ دیو کو تور دیو کو شین دیو کو سور دی نه باندې ما توکړه هغه د نه منلو د پاره ډېر باندې ښه نو دلته دا کسب کوي وټ پوچب اعتراضونه وکي نو حق به خلق باندې ګډوډ کوي ولې ګډوډ کول کې یا الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل اهل کتاب ولې ګډوډ کوي تاسو حق د باطل سره وتکتمون الحق پټوي تاسو حق لره وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ حق پټه حق او تلبیس حق کې خلق باندې حق ګډوډ کې کتمان د حق کې حق پټه تا دې پته دا دواړه ناروا کارونه دي بهم کې وقالت طائفه من الكتاب
او وی وډل د اهل کتابونه امنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار. دا د دې بل بد خصلت ته تلبیس د دین کوي، تلبیس د حق کوي په کمزور باندې. سب مسلمانان راغلی دې دور کې داسې کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې خلک بعضی مسلمانان شوي نو هغه مسلمانانو د پاره دی جوړول دا چې منګ د دې سره دی واپس کو دی کافر کو د دې کافر کولو لپاره هغه چلې جوړاو. دا مې وته خو دو نو دام په طریقې باندې کې خو دو یار کې دې چل وو کوي چې لا برشي او تاسو حال دغه داغي مجلس کې بکې نه او ته تبوه چې ما ایمان راوړل ښا کم چې کسان دي چې نوی مسلمانان شوي دي دا پورا حقیقت نه خبر نه دي ناغو ته موږ ایمان راوړل سم مسلمان شي مخاطر خد دین دی دا دی واغ ورځ به تیر کوي ورځ تیر کړه مړه ما ته په کې هغه حق ملاو نشو. ما خو اول کې ګمان داو چې دا که حق دین دی هغه حق نه دی هغه سپس کې اړو دی نه زمونږ هغه دین مخکینه هغه د دین اخره زما خو پرې خو دین ما خو هغه اسلام پرې خو دو بیا مې يهودیت اختیار کو بیا مې نصرانیت اختیار کو خپل دین ته بیا رالم. نو هلته کې غریبانان چې وګوري هلکه دا خو تکړه خلکو قابل خلکو هغه مولیانو پکې او تعلیم یافته خلک پکې دي ګریجویټ پکې دي هغه واپس لاړو چې هغه واپس لاړو مطلب دی چې دی چې چل به ښه مونږ پې نه پوهېږو دی پوهېږي که نه نو دی به سره واپس شي هغه به مرتد کی. دا د دې چل ولو دې دور کې هم داسې خلک براشي یو ځای ته هلته به قرآن درس کېږي یو سړی به راشي هلکه هغه سړی خو نه تل دی قرآن درس ته ناست دی نو دی به وایي هلکه موږ هم ځو ښه را به شي د په خوا کې به کښېني هلکه چې کله یو ورځ دوه تیر شي یا یو ورځ درس چې وکړي مړه د ده څه درس دی وایي هلته کې ځو هغه بل ځای ته ځو د دې درس نه خو نه درس ښه دی ښه سړی په قلار کور کې ولې کښېني اوده کېږي ولې نه سړی دې اوده شي ځان دغه د سره دی موبایل د سره دی ځان له موبایل کې لطیفې ولې نه ګورې دې درس ته کښېنې هغه دا قصې به جوړول دا خلک دي دا حیلې کوي یهودیان کوي دغسې اهل کتاب کوي دغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دې خلک د دې زمانې امت زما په امت کې هم داسې خلک راځي نو دا هغه چل بدیم کوي که نه. وقالت طائفة من اهل الكتاب وهي وډل د اهل کتابونه آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا ایمان راوړئ په هغه چا هغه څه باندې چې نازل شي دي په هغه کسانو باندې چې ایمان راوړلی وجه النهار په ورځ د شروع کې د ورځې په ابتدا کې د ورځې په شروع کې ایمان راوړئ وکفروا آخره او انکار وکئ په ورځې په آخر کې انکار وکئ لعلهم یرجعون د پاره د دې چې دی وسره راوګرځي. دا مختلف دورونو کې مختلف قصې خلق کوي چې په څه طریقې باندې کېږي چې وشي ښه نو څه وایي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم راضي بیا نو وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار دې د ورځې په شروع کې په ایمان راوړی او په ورځې په آخر کې انکار وکړي خدا به څه کوي ورپسې خبره کوي چې دا به هغه چاته وایي چې هغه نوي مسلمان شي دي مخکې ستاسو په دین کې او ستاسو دین نه څه اوښتي دي هغې ته به داسې وکړي دې دپاره چې هغه راوګرځي دا به نور قصو کې هم داسې کېږي مخکې به خلکو دا کوترو دا کسب به کاو نو خپل کوترې به عادت کړ وې هغه مضبوطې وې ښه عادت به وې نو کله دا نوي کوترې چې به راغلې چا به واخېستې سیل به والوتو دی به خپلې پرېښودې هغه به سیل سره میلاو شوې را به ورسره دلته کې به راکوزې کړې
دا بل کور را نوی چې هلته بل کور ته به راغلو د هغه پسې بیا ګرځېدو دلته کې دا به دې نیول وې دا قسمه قسم خلک دي هیلې کوي بانې کوي څه چل جوړوي دې دپاره چې بس دا خلک خپل ځان ته مایل کي نو ایمان راوړي د ورځې په شروع کې وکفرو آخر او انکار وکړي د ورځې په آخر کې لعلهم یرجعون دپاره دې چې دا خلک راوګرځي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم او تاسو ایمان مخ کار کوي مگر د هغه چا مخکې تبع دینکم چې تاسو د دین تابع او مخکې تاسو د دین تابع او وسې ایمان راوړل نو د هغې په مخکې دا ایمان اظهار وکړي یو معنی بدایي قل ان الهدى هدى الله وتوا یقینا هدایت د الله یقینا کامل هدایت د الله دی ایوتا احد مثل ما اوتیتم آیا ور بکړی شي یو تن ته په شان دا چې درکړی شي دی تاسو له یحاجوکم عند ربکم یا غالب شي په تاسو باندې تاسو د رب باندې قل ان الفضل بيد الله وتوا یقینا فضل د الله په لاس کې دی یوتی من یشاء ورکوي چاله چې غواړي والله سمیع واسع علیم الله دی وستر واستون کې پوها یختص برحمتی من یشاء خاص کې الله په خپل رحمت سره چاله چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله دی لوی فضل والا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم یو معنی خدا شوا چې ایمان مخ کار کوي مگر هغه چا په مخ کې کار کوي چې تاسو د دین مخ کې تابع وو وس ایمان راوړل نو الته کې داسې چلو کوي نو بیا به واپس چې تاسو کفر کوي ناغه به سرم واپس شي دوی معنی بدایي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم نو دې بیا وی وصیت په دین منسوخه باندې هغه يهودیت هغه نصرانیت چا منسوخ شوی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتلو باندې منسوخ شو نو سوی دی یو بل تلګیا دی ولا تؤمنوا او خبره به نه منئ مگر د هغه چا به منئ تبع دینکم چې تاسو د دین تابع دي د هر مولا خبره به نه منئ د هر چا خبره به نه منئ ځان ته څوک پیغمبر وایي دا خبره به نه منئ مخکې چې کوم ستاسو مولیان سوی نه به منئ او پردي خبره ته معنا کینه کینه درس ته معنا کینه دی وخت ما غوسی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې به د تابعداري بنه کوي د خبره بنه مانی د صحابه خبره بنه مانی دا نه مولیان دی وي د نو مولیان خبره بنه مانی هغه زاړه تاسو کې مولیان دي دا خبره مانی نو بیا وته وي قل ان الهدى هدى الله الله وتوا یقینا هدایت د الله کامل هدایت هغه هدایت د الله دی ایو تا احد مثل ما اوتیتم ندی هغه خبره کوي ایو تا احد مثل ما اوتیتم آیا ور بکړی شي یو تن ته پشان دا چې درکړی شي دي تاسو لا دی لیا دی که تاسو له چې کوم درکړی شي دي کنه تاسو غټ علماء تاسو له چې کوم علم درکړی شي دی هغه سره کم دی علم تاسو له چې کوم کتاب درکړی شي دی هغه سره داسې کتاب کم دی تاسو له تورات ګور درکړی شی دی انجیل درکړی شی دی او د دې پیغمبر دا دی چې وای موږ سره کتاب دی دې سره کتاب نشتی کتاب خو نه نازل شي دا آیاتونه نازلېږي قران کریم د پانو په شکل کې د غتو په شکل کې خو نه نازل شي ندی یو بل ته وي ایو تا حد مثل ما اوتیتم ولی استاسو دا خیال شته چې ور بګړې شي یو تن ته پشان دا چې درګړې شي دي تاسو لا بردا او یحاجوکم عند ربکم یا بسو غالب شي پتا سو باندې تاسو در رب پنيز الله وی جواب ورکا قل ان الفضل بيد الله ويقين فضل الله پلاس کې دی ورکه یې چاله چې غواړي فضل الله پلاس کې دی اختیارات د الله پلاس کې دي علم د الله پلاس کې دی چاله ورکي پیغمبري دام د الله اختیار دی چاله ورکي ناخري پیغمبري رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړه یوتی من یشاء الله واسع علیم الله دې وسترا وسن کې پوا یختص برحمتی من یشاء خاص کې الله په رحمت سره چاله چې غواړي والله واسع علیم الله دې وسترا وسن کې والله ذو الفضل العظیم الله دې لوی فضل والا
ود طائفه من الكتاب غواړي وړل دال کتابونه لو یذلونکم چې تاسو د گمراه کی او ما یذلون الا انفسهم نشي گمراه کول دي مگر خپل ځانونه و ما یشعرون او دي شعور نه لري یا الکتاب لم تکفرون بیاات الله اهل کتاب ولې تاسو انکار کوئ د الله د آیاتونو وانتم تشهدون او تاسو حال دا تاسو گواهان یې حال دا تاسو پوهه عالمان یې یا الکتاب اهل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولې تاسو ګډوډ کوئ حق د باطل سره وتكتمون الحق او پټوي تاسو حق لره وانتم تعلمون حال دا تاسو پوهیږئ وقالت طائفه من الكتاب ويودر ذلك كتابنا امنوا ایمان اوري بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار اهل کتابو ایمان راوړی په هغه سبانه چې نازل شي دي په هغه کسان باندې چې ایمان راوړل وجه النهار د ورځې په اول کې وکفروا اخره انکار وکي د ورځې په اخر کې لعلهم يرجعون شاید چې په دې طریقه باندې خلک راوګرځي مرتد شي کافر شي استاد د خپل دین نه د مسلمانانو واپس شي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ایمان مراوړی مخکار کوي خپل ایمان الا لمن تبع دینکم مگر هغه چا مخکې چې تابعداري کړو تاسو د دین دویمه ده ولا تؤمنوا تصدیق مکوئ خبر ممنئ الا لمن تبع دینکم مگر دا چا خبر ممنئ چې تابع دي تاسو د دین قل ان هدى الله هو الهدى وتوایقن هدایت الله هغه کامل هدایت ایوتا احد مثل ما اوتیتم دین لګیا دي دا هله چل ولکئ دی وای ایوتا آیا ور بکړی شي یو تن تا بشان دا درګړی شي تاسو نو یو حاجوکم عند ربکم یا غالب شي په تاسو باندې تاسو درب باندې ول ان الفضل بيد الله وتوایقن فضل الله پناس کې یوتی میا شاور کې یہ چاله چوغ واړي والله واسع علیم الله دې وستر او سن کې پوا یختص برحمته من یشاء الله خاص کې په خپل رحمت سره چاله چوغ واړي والله ذو الفضل لازم الله دې لوی فضل والا الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي الله اغفر لي ولوالدي